چې فرعون ناست په خپل کور کې او ابلیس راغی ورې ورته وټکاو نو آواز کوي فرعون د دننه نه بار طرف ته ابلیس ته شیطان ته آواز کوي من وراء الباب دروازې شاته څوک دی هلکه نو هغه ورته وایي کیف انت رب الناس اعلی ولم تعرفني وراء الباب فرعون ته وایي ته خو ځان ته وایي چې زه ټولو خدایانو خدای یم او ته ما د دروازې شاته نه پېژنې فرعون ته پته ولګېده چې ابلیس راغی ځکه داسې سوال په فرعون باندې ابلیس کولی شي بل څوک به نشي کولی او دا غلط خلک یو بل هم پېژني غلط سړی پېژني او سم سړی هغه سم خلک پېژني د غلطو خلکو ناسته د غلطو خلکو سره د سمو خلکو ناسته د سمو خلکو سره دروازې ورته کلو کړه شیطان کېناستو او فرعون کېناست دا فرعون ورته وایي دا راته ووایه چې په مخ ته ځمکه به زما او ستا نه غټ رزیل په کائنات کې په مخ ته ځمکه به زما او ستا نه بل داسې یو انسان چې د الله ډېر بدي شي نو ابلیس ورته او یو انسان ما ته معلوم دی چې هغه د الله جل شانه زما او ستا نه هم زیات بدي شي هغه څوک دی فرعون ورته وایي ابلیس ورته وایي دا هغه انسان دی چې د بل انسان سره حسد کوي دا د الله جل شانه د فرعون او د ابلیس نه زیات بدي شي تا نه بازي ټول نه هغه د بل انسان ښه لباس نشي برداشت کولی د بل انسان ګاډی نشي برداشت کولی د بل انسان بنگله نشي برداشت کولی د بل انسان عزت نشي برداشت کولی دې ټولو ته حسد وایي او دا د نارینو په نسبت بیا په زنانو کې لږ سیوا دی زنانه وایي داسې کپړې نه اچوم ولې دا داسې کپړې خو د پلانکۍ دي دا داسې څیز خو د پلانکۍ په دې ولې ډېره غوسه ورځي چې د پلانکۍ خاوند مالدار دی او زما دا مالدار نه دی غریب دی او هغه ګورو دومره په عزت کې ګرځي او دا موږ دونه کمزور یو چې دې سره دي دا د دین واغستې شي او دا دې موږ له راکړی شي په بل باندې دا نشي سود دقې ته حسد وایي او حاسد انسان د الله جل شانه د ابلیس نه او د فرعون نه زیات بدي شي یو روایت ته او متکلم فيها روایت ته هغه کې دي وایي دا حسد د انسان د نیک عملونه د سيزي لکه څنګه چې اور اوچا پتري سيزي د نیک اعمال بربادي الله جل شانه فرمایي چې چاته ما کم حیثیت ورکړې بس په هغه حیثیت کې دله خوشالي دل پکار دي د دانو چې پلان کې دسه دی پلان کې دسه دی او زه دسه یم نه دا خبره نه دا خو د الله جل شانه په تقسیم باندې د عدم رضا اظهار دی چې زه نه یم رضا د الله جل شانه په تقسیم باندې او دین زما په خیال چلو یو ګناه بل نشته او حدیث شریف کې راځي حدیث قدسی دی چې الله جل شانه فرمایل چې یو انسان زما په تقسیم باندې رضای هغه زما په تکالیف صبر کوي هغه زما په احسانات باندې زما شکریا ادا کوي نه الله جل شانه فرمای دا زما دوست دی او د قیامت پر ورځ به خپل دوستانو کې راپاسو او بیا الله جل شانه فرمای کم انسان چې زما په قضا باندې رضا نه کم انسان چې زما په فیصله باندې رضا نه زما په تکالیف باندې صبر نه کوي او زما چې کم انعامات تی احسانات تی په هغې باندې زما شکریا نه ادا کوي فلیطلب ربا سوایا بیا د زمانه علاوه بل ځان رب وګوري بل خدای دی وګوري خو زما سره هیڅ تعلق نشته ده